لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، سرنګ چې مونږ او تاسې 15 ورځ باندې د یو نیک کار د پاره را جمع کیږو. الحمدلله والمنه نن بیا الله مونږ له زندگی راکا او دې موقع ته را جمع کو. تیر درس کې مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې د هدهد د تلاش کولو وجه دا وه چې کله به هم حضرت سلیمان علیه السلام په کوم منزل باندې کوزیدلو نو د ګرمۍ نه د بچ کېدلو د پاره به مارغانو په ټول لښکر باندې سورې کولو او هدهد به پورته والوتو ځمکې ته به یې کتل او په ځمکه کې دننه به اوبه تلاش کول او د اوبو لرېوالی او نږدېوالی به یې معلومول. ولې چې هدهد ته په ځمکه کې دننه څیزونه داسې په نظر راځي څنګه چې د ځمکې د پاسه نورو خلکو ته کوم څیزونه ښکاري. دینه معلومه شوه چې په کائناتو کې الله تعالی جل جلاله بعضې مخلوق ته داسې قوت بصارت عطا کړی دی چې د هغوی نظر ډېر لرې او ښکته او بره لګي او مادیات هغوی ته د هغه څیزونو دپاره معنی نه ګرځي. نن زه
د دې په ثبوت کې تاسو ته یو دلیل پیش کوم چې تاسو زړونه او ذهنونه په هغې باندې خوشحاله شي. خو ستاسو توجه به ډېره ضروري وي. معمولی تیز که لږ چې شور نه کوي. ستاسو توجه به ډېره ضروري وي ځکه چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی او د هغې نه پوره فائدہ مرتبه حاصله علامہ ابن کثیر په صفحه 360 کې د ابن عساکر په حوالې سره لیکي چې حضرت عبدالله برزی چې د اهل برزنا یو لوی ولی الله نہایت پاک انسان د پیر او د زیارت د ورځې روجې به پابندۍ سره نیول. اتیا کال عمر یو د یوې سترګې نه محروم. جناب سلیمان بن زید داغنا د یوې سترګې د تللو د سبب په باره کې تپوسو چې ستا یو سترګه ولې کنډمه شوې؟ نو هغه د دې سبب د ښودلو نه انکار وکړ، لیکن هغه ورپورې کلک شو، نه به هغه ورته سبب ښودلو نه د خپل سوال پرېښودو، تر دې چې هغه تنګې له راغی. نو سلیمان بن زید تا حضرت عبداللہ برزی سے وہ فرمائل چې ته مې نه پرېږدې نو بیا واوره. اوس دی ورته خپله واقعه بیانوي. عبداللہ برزی سے ورته فرمائی وی د اهل خراسان نه یو دوه کسان برزې ته راغلل. برزا د دمشق سره نږدې یو وړوکی ښار دمشق سره. دی فرمایي چې ما ته دوو کسانو ووي چې مونږ د برزې واده یعنې کندې ته بوځه. دی فرمایي ما هغه دواړه کسان هغه وادۍ ته بوت. هغوی هلته انګیټۍ راوویستې او بخور یې راوویستل، یعنې هغه څیزونه چې د هغې په څیزلو سره خوشبو پیدا کیږي او خورېږي، چې هغه عود او لوبان وغیره دي، او د هغې سیزل یې شروع تر دې چې ټوله وادي د خوشبو نه ډکه شو او د هر طرف نه د مارانو راوتل شروع شول. لیکن دوی بے پروا او ماغسې ناستو د دواړه او یو مار ته هم نه کتل. لږ ساعت چې تیر شو نو یو مار راووتو. هغه مار د یو غز په مقدار باندې وګدو او د هغه سترګې د سرو زرو په شانې ځلېدې.
دا دواړه کسان ډېر خوشحال شو. دا دواړه کسان ډېر خوشحال شو او ویل چې یا الله ډېر شکر دی چې زمونږ د ټول کال خواري په ځای راغله. دوی هغه مار ونیو. ابن کثیر دا خبر ذکر کوي فادخلا فی عینها میلا فاقتحلا به. دې دواړو د مار په سترګو کې سلایي وهله او بیا یې هغه سلایي په خپلو سترګو کې هم ووهله. د هغه مار په سترګو کې سلایي وواله بیا یې هغه راواغسته او په خپلو سترګو کې وواله. حضرت عبداللہ برزی سے وی رحمت الله تعالی علیه چې ما دې دواړو ته ویل چې زما په سترګو کې هم دا سلایي ووهئ، لیکن هغوی نه منل. ما چې ډېر زاري منت وکړو نو په ډېر مشکل سره هغوی په دې باندې راضي شول. نو زما په ښی سترګه کې سلایي ووهله، په ښی سترګه. فحین وقع فی عین، کله چې هغه سلایي زما سترګو کې کېښود ویې وهله، نظرت الی الارض تحتی مثل المرأة، ما ته د شیشې په شانې معلوم شول څنګه چې بره څیزونه په ځمکه باندې ښکاري. انظر ما تحتها کما ترى المرأة، نو د ځمکې دننه څیزونه هم ما ته هغسې په نظر رالل څنګه چې شیشه کې سړی وي. نو علامه ابن کثیر د ده دا واقعه ذکر کوي، یعنی په ځمکه کې دننه پټې خزانې ما ته داسې په نظر راغلې څنګه چې د ځمکې د پاسه ښکاره څیزونه پراته وي او ښکاري. دا د مار په سترګو کې چې کومه سلایي والې وه، د هغې سلایي چې زما په سترګه کې ښی سترګه کې ووهله نو ما ته د هر څه په نظر باندې راغله. د ځمکې دننه څیزونه ټول ما ته ښکاره شو. اوس دې دواړو کسانو چې د مار پسې دا تلاش کولو هم دې دپاره چې هغوی ته د دې حقیقت معلوم و چې مونږ دا په سترګو کې ووهو، بیا چې په ځمکه ګرځو ټولې پټې خزانې به مونږ ته ښکاري، هغه به مونږ راوباسو. نو حضرت عبدالله برزي صاحب وایي بیا دوی ما ته وویل چې ته به مونږ سره تر لرې حده پورې ځې، زمونږ سره به ملګرتیا کړې. ما دا خبره قبوله کړه. دوی خپلو کې خبرې کولې، زه دوی سره روانم چې د علاقې نه ښه ډېر بهر ووتو. نو دې دواړو زه ونیولم او یو د دوی نه لږې شو، ګوته یې زما په سترګه کې ومنډله او زما سترګه یې بهر ته راوویستله او هغه یې په ځمکه وغورځوله چې دا مو څه تربور پیدا شو، اوس به دې هم ګرځي او د ځمکې پټ پټې خزانې به ده ته مښکاري. نو هغه زما سترګه یې راوویسته د ګاټې نه ټوله او هغه یې په ځمکه باندې وغورځوله او زه یې کلک کلک وتړلم او همدغلته یې پرېښودم او دوی رانه لاړل. اتفاقا دغلته یو قافله تېرېده، هغوی زه ذات کم او زه بیا لاړم او ویې فرمایل چې زما د سترګې د کنډم کېدلو واقعه دا وه. ګورئ په دې خبره د هغه خلک سوچ وکړي څوک چې په ظاهري او باطني طریقې سره په خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان لري. هغه څوک نه یادوم چې د هغوی په زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بغض او د کینې اور بلیږي او د هغې لوګې په خوله باندې بهر ته راوځي. ایماندار دې لږ سوچ وکړي چې یو مار چې د مارانو سردار بللی شي،
داغه پسترګو کې دومره قوت دی چې یو سلایي داغه پسترګو کې اوهلې شي او هغه سلایي د انسان سترګه کې راخلې شي داغه سلایي په وجه هغه د ځمکې لاندې سيزونه داسې ویني چې څنګه د ځمکې د پاسه سيزونه خلکو ته ښکاري په خبره خو پوه شوې که نه چې د مارانو سردار مار داغه په سترګه کې سلایي ووهلی شي او هغه د کوم انسان په سترګه کې ووهلی شي نو هغه ته بیا د ځمکې لاندې څیزونه داسې ښکاري لکه څنګه چې د ځمکې د پاسه څیزونه خلکو ته ښکاري نو د فکر خبره ځکه ده چې د چا سترګو مبارکو کې الله پاک جل جلاله د مازاغ د رانجو لړلې سلایي وهلې وي او د خپل ذات دیدار ور باندې کړی وي نو د هغه سترګو مبارکو د کتلو به کوم شان او کمال د داسې شان نه چې څوک انکار کوي هغه کس ته به تاسو ایماندار وایي که غدار صاحب ایمان به ورته وایي که روګردان او تاسو به هغه ته اهل سنت وایي که ناسنت ناسنت فیصله بیا تاسو کوئ نو دې کې ډېر عبرتونه پراته دي چې د یو مار په سترګه کې یو سلایي ووهلی شي او هغه د یو انسان سترګه کې ووهلی شي نو دومره قوت بصارت زیات شي چې هغه د ځمکې دننه اشیا دا داسې ویني لکه شیشه کې سړی دننه څیزونه ویني نو د حضور صلی الله علیه وسلم د نظر مبارک بکم کمالی چې د چا سترګو الله رب الجلال بلا کیف بلا حجاب لیدلې اوس به بیا خپل خبرې لراش د هدهد په ډیوټه کې دا شامل چې پزمک کې اوبه وګوري نو یافور هدهد د عنفیر سره بلقیس او داغي حکومت او بادشاہي ولیدا او د مازیګر په وخت کې د حضرت سلیمان علیه السلام په دربار پرانوار کې حاضر شو او ټول حال ورته بیان